هغه یو بزرګو کتاب یې لیکه دا یو واقع کوم زه خپله نن بېسوره یم وایي کتاب یې لیکه د پیسو ورسره ډېر زیات فقر راغی نو خو زړه کې راله چې خدایه ستا کار کوم او زه خو مزدوري هم نشم کولی او زما دا مقتدیان چې دي ما له تنخوا هم نه راکوي خدایه او زه د تنخوا ویل هم نشم هغه مولیانو نه خو نه نو خدایه زما څه انتظام وکړه ستا د کتاب او د قرآن دپاره لګیا یم خدایه سوال نشم کولی او دیاړي هم نشم کولی نو داسې کار وشو چې دا کتاب یې لیکه منګکانو جاخه جوړه کړه کوټه کې دی د کتاب نه ایسته نو یو لوښی ورسره یو منګک باندې لوښی نسکور که یو منګک یې ګیر که چې ګیر که بل منګک چې یو بل پسې منډې والی دی کنډول نه ډېر تو راتو شو په دې مخو کې وو خو وایې نړو منګک یې راخلانس نه که دا واقعا مفید الطالبین لیکلی ده ښه عربی کې دا یو کتاب د طالبانو ته ابتدایي کې پړاویږي وی په مخو کې ډېر و خو کنډول یې وانړو وی دا منګک لږ صاحب د کنډول سره کېناسته نه بیا سوړي ته ننوته نو یې چې راووته نو یو دینار ورسره د سرو په خوله کې و دا کنډول د پاسه یې کېښوده اوس ما دا تماشه کته چې خدایه دا منګک څه کوي په روپو باندې او دینار یې رابار که وی بیا کنډول سره لږ ساعت کېناسته ما په ځان غلی کړي و چې یاره دا منګک څه کوي وی بیا سوړي ته ننوته بیا یو دینار بل رابار که د سرو بیا کنډول سره خوا کې کېناسته بیا ورسره لږ ساعت کېناسته په دې چل باندې 4-5 دینارونه رابار کړه ما ورته ځان غلی کړی چې دی څه کوي وی اخره کې یو تیلی رابار کړه دونه شان چې د دینارونو ډکه و دغه د پاسه کېښوده او ډېر ساعت ورسره ناست و نه ته بس زه پوه شم چې نور منګک سره خلاص شو وایي سر مې اوچت که منګک لړه ما وی خدایه تا قرآن کې وعده کړې ده ومن یرزقه حیث لا یحتسب د داسې ځای نه رزق در کوم چې بنده به ستا ګمان هم ني چاته منګک او چاته دینارونه د سره دینارونه کمي خو الله زه ستا د دین دپاره کار کوم خدایه ستا وعده حق او سچه ده خدایه چاته دې ونه شرمولم او منګک دینارونه رابار کړه د ما محترم ټول سبحان الله نو خبره دې پورې کومه چې ته توکل وکړه په الله باندې الله بیا انتظام کوي قسم دی موږ ډېر نه پوهېږو ډېر ناپوهه یو زه فقیر اکثر دا خبره کومه ځان خدای ته وسپاره د بنده په دی باندې زموږ استاد محترم به فرمایل چاته د حاجت پیښته چې د پلان کې شی دی نو بنده ته مه وایه شپې له ودرېږه خدایه دې شي ته مې ضرورت دی نو سار له به هغه بنده په خپله راځي چې استاد جي دا کار کول نه غواړي نو داسې مزه نه کوي چې ته خدای ته یو خدای ولړه کې واچي داسې نه ده ښه چې ته بنده ته دې سر ښکته کړی دی او سوالونه ورته کې رابطه جوړه کړه شپې له ودرېږه وجاړه خدایه زه ستا نه ما سوا بل چا ته سر نشم ښکته کولی خدایه تا ته مې ځان سپارلی دی او ستا ډېر غیرتي ذات دی تا ته چې څوک هم ځان وسپاري ربه انتظام یې کې نو ویم د چا رزق چې کمزوری دی راپاسه 21 دن مسلسل تاجد وکړه قسم مې درته وخوړو په دا کتاب د احادیثو تناسب که د رزق باران در باندې ونه ما ته به مړه پټکې دی په دروغه باندې والې دی بس په دې پوهېږم خو وجاړه خدای ته وجاړه خدای سره رابطه جوړه کړه د شپې ودرېږه خدایه ډېر فقیر یم بل در مې نشته نو الله به انتظام کوي او ځان د ګناه نه وساته حدیث ته غوږ کېدی آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ولسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې خدایه حاضر مجمع ته په نظر د رحمت او شفقت باندې خدایه وګورې الله دا ستا کتاب لراغلی دی ستا حدیثو لراغلی دی خدای ستا د محبوب خبرو لراغلی دی د دې کتاب په برکت باندې د حاضر مجمع څه قسم مشکلات دي پریشانی دي دردونه دي تکلیفونه دي مصیبتونه دي خدای په خپل دست قدرت خدای ختم کې د چا زړه کې څه قسم شرعي حاجات دي الله د خپل در نه وله پوره کړه الله موږ ډېر عاجزان یو خدای ډېر فقیران یو ډېر خیرماران یو خدای ستا در ته راغلی یو الله زموږ بل در نشته په دا مجمع کې خدای ماشومان ناست دي خدای با عمل عالمان او حافظان کې سپینګیری پکې ناست دي خدای عمرونو کې برکت واچې کاروباریان دي خدای کاروبارونو کې برکت واچې د چا رزق تنګ دی خدای د رزق باران پې وکړي څوک قرضداري دي خدای د قرضونو نه اخلاص کړي څوک بیماران دي خدای صحت ورته ورکړي الله دا کلي د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقي حوادثو نه خدای وساتې د چا زړه کې څه قسم بغضونه دي نفرتونه دي حسدونه دي خدای ته بدلولو والی الله په الفت او محبت باندې خدای بدل کا الله دا کلي تا قیامت پورې په اتفاق او اتحاد باندې خدای اوساته دا کلی دا هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تانو کچرو هسپتالونو نه خدای اوساته او پوخت ځن کدنم دا کلی په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله सलाम
ده